बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू ओम लेक्चर था सोम लेक्चर था ओम लेक्चर او په دغه اوم لیکچر کې موږ په چشمانه خبرې کوو په کولیژن ډومین براډکاسټ ډومین او د کمیونیکیشن په ټایپس باندې خبرې کوو صحیح ده کمیونیکیشن او ډومین صحیح ده مشکل خو نه کنا ګوره موږ چې کله کمیونیکیشن کوو په درې قسمه کمیونیکیشن دی په څو قسمه کمیونیکیشن دی په درې قسمه یو توي یونیکاست کله چې یو شخص له بل شخص سره کمیونیکیشن کوي دي ته وایي چې یونیکاست یعنی په نیټورک کې یو کمپیوټر د بل کمپیوټر سره خبرې کوي دي ته چې وایي یونیکاست او ون ټو ون کمیونیکیشن از کالډ یونیکاست ان سمپل لانګویج یا ملټی کاست ته ویل کېږي یو شخص چې کله د یو ګروپ سره خبرې کوي دي ته چې وایي دي ته ملټی کاست وایي صحیح ده A group communication is called multicast communication چې دا different routing protocol دا کار کوي broadcast communication څه ته ویل کېږي one to all communication is called broadcast communication also used by some protocols نو broadcast دې ته ویل کېږي چې یو له ټولو سره څه چې بس له ټولو سره خبرې کوي او multicast دې ته وایي چې یو شخص له معلوم ګروپ سره دا تاسو زه وایم چې څنګه عموما خلک دا وایي کنه چې براډکاسټ بد دی آیا په هر ځای کې براډکاسټ بد دی نه ځینې پروتوکول دي چې اوس هغه موږ سره د براډکاسټ نه بغیر کار نشي کولی لکه آرک پروتوکول بغیر له براډکاسټه نه کوي کار ډي ایچ سی پی پروتوکول بغیر له براډکاسټه نه کوي کار که چېرته موږ سره براډکاسټ موږ عموما په نیټورک کې خواري کوو چې براډکاسټ ډومین راکم کوو چې براډکاسټ وشي خو چې زما ټول پیسې یعنې پې افیکټ نشي خو موږ او تاسو براډکاسټ نشو راکمولی یعنې براډکاسټ داسې نشي ویل چې براډکاسټ بد دی براډکاسټ زیات پروتوکول تاسو چې موږ سره څه کار کوي په براډکاسټ باندې کار کوي دا مې کېغوستلو یو پی سي کویکلی صحیح ده تاسو مو انشاءالله اوس په دې آی پی این ورکول باندې پوهېږئ که نه یو دوه درې څلور څو پیسې مې راواخېستې څلور کویکلی به دا څنګه کړمه کنیکټ کړمه کوم مشکل شته آی پی این به 10 رنج کې ورکم صحیح ده ښه راځم دلته څو ورکم 10.0.0.1 انټر نیکسټ دلته به ورکم 10.0.0.2 انټر صحیح ده سویچ لا اوس هم هغه لایټونه امبر شکل کې دا ولې ایس ټي پي چلایي که نه د لوپ چې لوپ را سره جوړ نشي لوپس اوایډنس دپاره صحیح ده دې ته به څو آی پي ورکړم د 10 ګوره ورته کله چې زه له ده سره کمیونیکیشن کوم یو د یو سره چې کله کمیونیکیشن کوي دې ته څه وایي یونیکاست زه پینګ کوم 10.0.0.4 جواب راغلی یس وی جواب راغلی مشکل نشته زه راځم سیمولیشن موډ اخلم ایډیټ فلټرینګ کې آرف آی سی ایم پی دی آرف او دلته به راشم ډي ټي پي سی ډي پي ایس ټي پي دا شیان مې څنګه کړل وي ټي پي دا مې مکمل بیخي اخوا کړل چې سیمولیشن څنګه شي آسان شي راته راځم اوس پینګ کوم پینګ 10.0.4 انټر ګوره یو به د یو سره کمیونیکیشن کوي یو به د یو سره کمیونیکیشن کوي ویلېږه هغه ته یې ولېږه بېرته لاړ شه بیت خپل سورس ته لاړ دا څه دی 1 to 1 کمیونیکیشن دی څه دی 1 to 1 کمیونیکیشن دی ګوره اوس دته براډکاسټ ښایم چې ښایمه براډکاسټ ډي ایچ سی پي دپاره چې کله دا پی سي غواړي آی پي ترلاسه کوي ډوره کوي که نه په ډوره کې دا ډي ډسکوري چې دی دا به براډکاسټ نه کوي ځکه دته څه پته لګي چې ډي سی پي څوک دی نو دا عموما ټولو ته لګي نو راځئ چې ډي سی پي آی پي ته واخلي او تاسو ته زه دا ډوره کې دا ډي وښیم یوازې زموږ دا مقصد دی چې دا براډکاسټ وګورو ډي ایچ سی پي څنګه چې ما دلته ډي ایچ سی پي باندې کلیک وکړو نو مجبوره دا اوس ډوره ترسره کړي نو د پیکټ څنګه کو جنریټ کو که زه په د پیکټ ودرېږم دا به وایي آی سی ایم پي نه دی څه شی دی ډي ایچ سی پي دی کلیک پې وکړه دا د ډي ایچ سی پي څه دی پیکټ دی ګوره اف 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 ته روان دی نه دی معلوم دی څه دی دې ته اوس وایي براډکاسټ نو دا به دا سویچ اوس څنګه کي ویلېږه هغه به ټولو ته براډکاسټ کي او هېڅوک جواب ځکه نشي ورکولی چې څوک ډي سي پي نشته ځکه دا پیسې خو د ډي سي پي نه پوهېږي که نه نو براډکاسټ مو وکتو اولنی یونیکاسټ و یو پیسې د بل پیسې سره کمیونیکیشن وکړو دا وروستنی څه دی دا براډکاسټ دی برادره څه دی براډکاسټ بل دی موږ سره ملټي کاسټ څه شی دی
کله چې تاسو راوټینګ پروتوکول ویل تاسو به ملټي کاست ډیر خپوشي په چش معنی په ملټي کاست معنی ګوره 2 سالور د 240 نمبر دا ټول د ملټي کاست لپاره ریزرو دي کنه 0 0 0 15 او شپږ د چا لپاره ریزرو دي د او اس پی اف لپاره نه 15 او شپږ څوک استعمالوي او اس پی اف 240.0.9 څوک استعمالوي یا ایچ آر پی استعمالوي کنه 10 ایچ آر پی استعمالوي 10 چې ایچ آر پی استعمالوي نو 2 سالور او نه او به څوک استعمالوي ریپ همداسې ده کنه ریپ ورژن 2 دا مقصد دی ګورخه ملټي کاست به دا معنا ده براډکاسټ هر چاته صحیح ده کنه یعنی هر چاته بلیږي اوس ما 2 راوټرې راواغستلې نه ګوره 2 راوټرې مې راواغستلې د دې لاندې 3 انټرفیس کنیکټ دي د ته 3 انټرفیس کنیکټ دي او دا انټرفیس هم ما کنیکټ کو د انټرفیس باندې ما آی پی ورکړه او ما راوټینګ پروتوکول فور ایگزامپل وکاراو ایچ آر پی چې مې وکاراو ایچ آر پی څنګه چې زه ایچ آر پی وکاروم یوازې غواړم دا نتورک پکې دغه کوم چې کوم د په واسطه اناونس کوم دا یو نتورک پکې ورکم نو کله چې زه دا یو نتورک کوم دا انټرفیس چې کوم دی دا انټرفیس دا به یوازې کم ملټي کاست ګروپ جوائن کی 10.224.0.10 او د دې طرف دا انټرفیس به هم یوازې دا ګروپ جوائن کی نو کله چې دا ایچ آر پی یو بل ته هلو میسجونه لګي چاته لګي براډکاسټ کوي نه وې هر هغه انټرفیس دی دا واخلي چا چې دا ګروپ جوائن کړی وي 2 سالور 0 لس نو هر یو انټرفیس خو بای ډیفالت دا ګروپ نه جوائن کوي کله چې ته پی ایچ آر پی وچلې او هغه نتورک پاره کې براډکاسټ کې پکې اناونس کې منشن کې بیا هغه باندې چلیږي نو ملټي کاست دا معنا ده چې هر څوک چې اوس دې ګروپ کې جوائن کیږي د ایچ آر پی هلو میسجونه ورته ځي خو چې څوک دا ګروپ نه جوائن کوي بیا ورته نه ځي اوس ریپ ورژن 1 په چی کار کوي په براډکاسټ که یو انټرفیس ریپ چلولې کني چلوي هغه به ورلېږي نو تاسو د براډکاسټ او د ملټي کاست ترمنځ فرق وپېژندو عموما شاګردان فرق نشي کولی یونیکاست او براډکاسټ هر سره فرق کولی شي یونیکاست یو نه یو سره براډکاسټ یو د ټولو سره خو ملټي کاست به یو د یو خاص ګروپ سره د راوټرو کم انټرفیس چې دا ګروپ جوائن کړی نو کله چې زه وایم زما د کمپیوټر د سی سي ان ای کلاس د کوونکو اشاته کوم کسان چې دا پکې نه راځي ځکه یوازې تاسو ته زه غږ کوم تاسو دا ګروپ جوائن کړی دی ما سره نو ملټي کاست داسې چې یو د یو ګروپ سره کمیونیکیشن کوي چې کوي یو د یو ګروپ سره کمیونیکیشن کوي پرابلم شته د درې ډوله کمیونیکیشن ترمنځ مو فرق وپېژندو یونیکاست ملټي کاست او براډکاسټ از دیر any problem مقصد چې پوه شئ اوس راځو د کمیونیکیشن موډ ته چېرته راځو د کمیونیکیشن موډ زه چې له تا سره خبرې کوم په څه ترتیب به یې کوم آیا سمپلیکس موډ کې به در سره خبرې کوم که هاف ډوپلیکس موډ کې به در سره خبرې کوم او که فل ډوپلیکس موډ کې به در سره خبرې کوم سمپلیکس موډ دا دی که نه چې زه به یوازې خبرې کوم او ته به یې څه کوي ته به یوازې اوري بس او هاف ډوپلیکس سمپلیکس دا دی که نه هاف ډوپلیکس به دا دی تم د خبرو کولو توانایي لري زه لرم زه اورېدلی شم ته اورېدلی شي خو مجبور یې چې یا ته خبرې وکړې ایټ ا ټایم یا زه خبرې کوم زه به خبرې کوم ته به اورې ته به خبرې کوي زه به اورم بل موږ سره فل ډوپلیکس دی فل ډوپلیکس دا معنی چې تم خبرې کوه زه به هم کوم بس دواړه به لګېو که یو بل په خبره پوهېږو که نه بس خبرې به کوو Simplex, it is a type of communication in which a device only can transmit data or receive data. Device کولی شي چې ټایم یو کار وکړي یا څه وکړي ګوره د تلویزیون والا چې کوم براډکاسټینګ کوي د هغې انټینا ډیفرنټ دي زه چې دلته تلویزیون ته کوم انټینا لګوم دا ډیفرنټ ده هغه پې براډکاسټینګ کوي هغه پې سینډینګ کوي او زه پې څه کوم زه پې ریسیوینګ کوم زه خو د دې نه په همدې انټینا باندې بل تلویزیون نشم اختراع کولی چې را جوړ یې کوم او دې نه لګیم نه دا هغه به سینډینګ کوي او زه ریسیوینګ دا څیز د دې دپاره جوړ دی بس هاف ډوپلیکس بیا دې ته ویل کېږي چې ایټ ټایم هم سینډینګ کوی شي سینډینګ هم کوی شي دغه کې دا توانایي دی ډیوایس کې چې سینډینګ هم کوی شي او ریسیوینګ هم کوی شي خو ایټ ا ټایم دواړه دا کار نشي کوي لکه د دې ښه مثال واکي ټاکي د مخابره یا به پې خبرې کوي
یا په خبره اوري مشکل خو نه تر دې پوری بل مونږ سره د فل ډوپلیکس it is a type of communication in which a device can send data as well as receive data is the same time دا device هم sending کوي شي هم receiving کوي شي او په یو وخت کې هم کوي شي نو عموما په هاب ډوپلیکس کې چې موږ ډیوایسونه لرو تاسو ته مو ویلا هاب ډوپلیکس کې چې ما سره کار کوي هاب نه دی هاب ما سره هاب ډوپلیکس کار کوي معنا دا چې دا لاندې د هاب سره کوم ډیوایس کنیکټ دی دا به یا سند کوي یا به ریسیو کوي at a time دا دوانه کارا نشي کوي په سویچ کې او هاب ډوپلیکس کې چې کوم دی موږ سره یو بل ډیوایس اکسس پوینټ هم موږ سره په هاب ډوپلیکس کې څه کار کوي صحیح ده کنه بل چې موږ سره فل ډوپلیکس دی فل ډوپلیکس سره چې ډیوایس سره چې کوم ډیوایسونه کنیکټ وي دا ایټ ا ټایم سندینګ هم کوي شي او ریسیوینګ هم کوي شي د سویچ سره چې په پاسه انټرنیټ 0 بای 0 باندې زما کمپیوټر جوائن دی ام دا کمپیوټر ایټ ا ټایم هم سندینګ کوي شي هم ریسیوینګ کوي شي وای ولی هر انټرفیس تر شا چې لري انپوټ کیو او آوټپوټ کیو لري چې شي یا موږ ته ان کیو او آوټ کیو چې شي کیونه لري چې لري یاره غلی یاستئ ډېر زیات غلی یاستئ ان کیو خو پوهېږې که نه چې شته وایي قطار ته وایي که نه یار او آوټ کیو د هر انټرفیس دا وي د هر انټرفیس دا وي دا په سویچ کې ښه چې کوم موږ سره عموما فل ډوپلیکس ډیوایسونه هغه کې دی لکه د انټرفیس پاس انټرنیټ 0 بای 0 لپاره چې دی هم به د دې یوازې یو انټرفیس دپاره به هم ان کې وي هم آوټ کې وي معنا دا چې لیږي او دته چې راځي نو ایټ ا ټایم دا کوي چې هم سندینګ وکړي هم ریسیوینګ وکړي معنا چې سندینګ کوي هغه په یو کیو کې اچوي چې ریسیوینګ کوي په بل کیو کې اچوي کولیژن مولیژن نشته په هب کې به دا شی نشته څه چې راځي هماغه اولي او څه چې د باندې طرف نه راځي هماغه داخل ته راولي نو ځکه هغه ایټ ا ټایم سندینګ او ریسیوینګ نشي کوي ځین مو نه خلاصېږي لکه چې څنګه جواب نه راکوي ریسپانس نشته صحیح شو نو سویچ موږ سره دی فل ډوپلیکس دی فل ډوپلیکس ډیوایسونو کې متاسم ویل چې عموما کولیژن امپاسبل ته نږدې وي هغه چې ته کوم هارډویر فیلیر میلیر نه نشته او هاب ډوپلیکس کې تا ته پته شته نو چې ایټ ا ټایم دوانه سندینګ کوي هغه حتما یو څه کېږي نو چې څه کېږي هلته بیا موږ سره پروټوکول چې سی ایم ایس ای ډي او سی اس ایم ایس ای ای په هغه خو پوهېږئ نه مشکل شته اوس به راشو براډکاسټ ډومین ته او بل دی موږ سره کولیژن ډومین دا دوه شیان ډېر مهم دي خلک وایي سویچ څو براډکاسټر ډومین دی او څو کولیژن ډومین دی راوټر څو براډکاسټ ډومین دی او څو کولیژن ډومین دی همداسې نور راوټر او هب او سویچ دې خلک پوښتنه کوي نه اول به راشو براډکاسټ ډومین به تاسو چې دا براډکاسټ ډومین اکچولی وایي څه دا براډکاسټ تاسو وپېژندو که نه اوس براډکاسټ ډومین څه ته ویل کېږي ګوره A broadcast domain is a logical division of a network in which all nodes can reach each other by layer 2 broadcast. پوه شوئ ګوره براډکاسټ ډومین د نیټورک هغه برخې ته ویل کېږي په کوم کې چې یو ډیوایس بل ته په لیر 2 براډکاسټ باندې څنګه تللی شي رسېدی شي دا ته په ثبوت رسوم چې څنګه او دویمه خبر را واخلئ Devices in the same broadcast domain will receive a broadcast frame sent by any one of the other device. څه معنا ګوره براډکاسټ ډومین چې په یو براډکاسټ ډومین کې یو کس براډکاسټ وکړي په دې براډکاسټ ډومین کې هر یو بل کس براډکاسټ ترلاسه کوي شي دا زمونږ دا صرف یو براډکاسټ ډومین دی چې یو کس خبره وکړي بل ته رسېږي او هغه بل صنف چې دی هغه بل براډکاسټ ډومین دی چې دی بل براډکاسټ ډومین دی هلته چې څوک خبره کوي دلته نه رارسېږي دا هغه جدا براډکاسټ ډومین شو دا جدا ګور تاسو ته زه یو ښه مثال درکړم راشئ دا سویچ دی که نه نه سویچ دی که نه دی د ده بیت آی پي کومه 10.0.1 ګورئ دا 10 نیټورک شو او دا څه شو دا به زه 20 نیټورک هم صحیح شوه نیټورک مې جدا کړو که نه ووایې په لیر 3 کې د نیټورک جدا دی که نه ګوره لیر 3 دا مقصد نیټورک جدا دی که نه
اولنې دو پیسې نیټورک څه شی دی 10 او دو رسنۍ وو ګوره نیټورک یې جدا دي که نه ووایه یو بل ته مې براډکاسټ دي که نه ګوره یو کس چې براډکاسټ وکړي په همدې کې ځي به که نه تاسو ته اوس پته شته ووایې سویچ د سویچ ټول پورټونه څو براډکاسټ ډومین یي د سویچ ټول پورټونه یو براډکاسټ ډومین یي که نه نو چې یو کس براډکاسټ وکړي بل کس ته حتما رسیږي پروا نه کوي که په لیئر 3 کې نیټورک ډفرنټ وي 10 او 20 دی لیئر 2 کې براډکاسټ څنګه دی ما وویل چې براډکاسټ ډومین هغې ته ویل کېږي چې یو پی سي بل پی سي ته په لیئر 2 کې براډکاسټ باندې رسیدی شي دا اوس براډکاسټ لیئر 2 کې براډکاسټ کوي حالانکې نیټورک یې ډفرنټ دی 10 د 20 سره کمیونیکیشن نشي کولی خو براډکاسټ به یو بل ته ورځي ګورئ راشئ تاسو اوس وایئ د 10 براډکاسټ به 20 ته ورځي که نه ورځي ګوره ښه زه ډي ایچ سی پي جوړوم ډي ایچ سی پي جوړه کړه فارورډ یې کړه او ټولو ته یې ولېږه ویې لېږل که نه نیټورک یې په لیئر 3 کې خو نیټورک ډفرنټ دی که نه خبره دا ده چې په لیئر 2 کې د براډکاسټ ډومین یو دی مقصد دا او براډکاسټ ډومین هم موږ دې ته وایو براډکاسټ ډومین دې ته ویل کېږي چې یو پی سي براډکاسټ بل ته ورسېږي په لیئر 2 کې په څه کې حالانکې نیټورک یې څه دی جدا دی نه پوهېږې لکه چې یار ګوره بیا یې ته وایم براډکاسټ ډومین دې ته ویل کېږي یو براډکاسټ ډومین چې یو کس پکې براډکاسټ وکړي او بل کس یې تر لاسه کړي مشکل شته تر دې پورې د دې نه خو نور نشم ساده کولی صحیح ده اوس دې خبرې ته ګورئ د هب ټول پورټونه یو براډکاسټ ډومین دی څه معنا د هب څلېرویشت پورټونو کې که یو پورټ براډکاسټ وکړي دېرش واړه ته ټولو ته وځي د سویچ ټول پورټونه بای ډیفالټ یو براډکاسټ ډومین وي که چېرته د سویچ په څلېرویشت پورټونو کې یو پورټ براډکاسټ وکړي د راوټر هر پورټ ځان ته براډکاسټ ډومین دی که چېرته د راوټر په یو پورټ باندې براډکاسټ راشي بل پورټ ته یې نه ورکوي تاسو اوس دا خبره زده کوئ سویچ څومره براډکاسټ ډومین دی 1 هب څومره براډکاسټ ډومین دی 1 راوټر بیا سپریټ هر یو انټرفیس یې ځان ته براډکاسټ ډومین دی ګورئ دا دی هب دې هب کې دا پیسیانې جنګېدلي دي که چېرته دا پیسي د آی پی د اخیستلو لپاره د ډي ایچ سی پي براډکاسټ جنریټ کړي هب به یې ټولو ته ورکوي که نه نو هب څه شی شو یو براډکاسټ ډومین شو انډرسټینډیبل دی که نه لس ښه که چېرته سویچ سره داسې کمپیوټر یې کنیکټ وي او سویچ دا یو پی سي پکې براډکاسټ وکړي ټول به افیکټ کېږي که نه نو سویچ هم یو براډکاسټ ډومین شو مشکل تر دې پورې شته راځئ چې اوس مو لږ نور هم پوه کړم یاره ولې کوي انتخاب شه ښه زه به هب راولم هب ما به راولم څه به راولم اوس کمپیوټر جام شوی او ښه موبایل سره رقم نه سلیک کېږي یار اوس اخوا لاړې هب ما راولم تاسو خبرې نه کوئ لکه چې درس ډېر ګونګ دی ویر از هب ماما دا دی ښه هب مې دلته کېغوست نو نه یو دوه پیسې نیم راوالم چا سره به یې کنیکټ کړم هب به چا سره کنیکټ کړم اوس تاسو زه لیاقت معلوموم ووایې دلته چې دا پی سي براډکاسټ جنریټ کړي آیا دې پی سي ته به براډکاسټ راځي که نه زی به که نه به زی یو خبره زی یس آف کورس ولې زی ګوره ښه دلته چې د براډکاسټ جنریټ کو د سویچ ټول پورټونه په یو براډکاسټ ډومین کې دي که نه دي نو دا به په دې انټرفیس او په دې انټرفیس هم وباسي نو چې په دې انټرفیس یې راوباسو نو هب خو بیا خپل هم دا کار کوي
کده سرزا خو نور دوه سویچونه هم کنه کم یو هب هم کنه کم بیا به تر اخر سره پورې براډکاسټ دي ځکه موږ د کار کوو چې موږ عموما براډکاسټ ډومین څنګه کوو سپریټ کوو چې په سویچ کې سپریټ کې طریقې ویلین دا او که مخکې سپریټ کې به ته راوټر دی چې براډکاسټ ډومین عموما ګوره که براډکاسټ ډومین زه غټ کم ګوره مشکل به تاسو راشي موږ عموما براډکاسټ ډومین ولې راکمو تاسو ګورئ ښه اوس مشکل تاسو مشکل ته وښایم راځئ مشکل ته ګوره راځه سویچ مې کېغوستو نه یو بل هبم هب دلته مې هب کې اوس صحیح شوه زه به دا مکمل ډیلیټ کړم هب به لږ دې خوا کېدم صحیح ده دونه خو ووایه چې صحیح ده که نه ټول چې یو براډکاسټ ډومین دی که نه تاسو دې ته مو ورته کېږئ چې ولې ډیوایسونه دونه ډېر دی یو براډکاسټ ډومین دی خبر دیز نه خرابېږي د سویچ ټول پروټونه یو براډکاسټ ډومین دی که نه دا چې براډکاسټ جنریټ کې مجبوره دی چې په ټولو پروټونه وباسي چې دې خوا راوباسل د هب ټول پروټونه یو براډکاسټ ډومین دی که نه مجبوره دی چې په دې تاسو ته خو پته شته چې براډکاسټ په کوم پورټ ریسیو شو په هغې به ته په دې خو یې نشي لېږلی نو په ټولو به ولېږي چې دې خو یې راولېږو په دې خو ریسیو شو په دې خو به یې نشي تللی د سویچ ټول پروټونه په یو براډکاسټ ډومین دی که نه به دې خوا لېږي د هب ټول پروټونه یو براډکاسټ ډومین دی که نه نو دا ټول تاسو څومره ته پته چې ښکاري دا ټول یو براډکاسټ ډومین شو ټول یو براډکاسټ ګوره زه اوس پې دغه جنریټ کوم دا ډي ایچ سی پی جنریټ کوم ګوره چې څه کېږي ښه دوه ځل ډي ایچ سی پی جنریټ شو تاسو بیا نه پوهېږئ زه به داسې کار وکړم چې لږ اسانه شي ښه چې تاسو زه ویم بیخي ورخطا نه شئ چې بیا وایي دا څنګه دا پیکټې دوه روانې شوې زه به دلته راشم بیا شی به واخلم یو ډي ایچ سی پی به جنریټ کړم ګوره دا به اوس دا ټولو ته لیږي ترلاسه کو براډکاسټ دی د سویچ ټول پورټونه براډکاسټ ډومین دي ښه ټولو ته یې ورکړه ور یې کړل لاندې خو جواب ورنه کړو د هب ټول پورټونه براډکاسټ ډومین دي ښه ټولو ته یې ورکړه د سویچ ټول پورټونه براډکاسټ ډومین دي ښه صحیح د هب ټول پورټونه براډکاسټ ډومین دي براډکاسټ ډومین موږ نه څومره غټ شو موږ عموما په نیټورک کې دا خیالي کوو چې براډکاسټ ډومین لیمیټډ وساتو ځکه فریده ځکه چې یو پی سي د ډي ایچ سی پی دپاره براډکاسټ جنریټ کړو څومره ډېر پیسې نه زموږ افیکټ کړل نیټورک کې افیکټ که نه بینډویډ دې استعمال کړو که نه موږ عموما براډکاسټ ډومین څنګه کوو کموو اوس موږ براډکاسټ ډومین وپېژندل دا ګوره دا سویچ براډکاسټ ټول سویچ یو براډکاسټ ډومین ټول هب یو براډکاسټ ډومین اوس راځو په سویچ کې یوه طریقه شته چې زه پرې دې دا ډومینونه چینج کړم او بیا د دې په منځ کې راوټر هم ږدم د دې په منځ کې درته راځئ اول به راوټر کېدم ستاسو راوټر او اوس ووایئ د راوټر هر پورټ جدا ډومین دی آفرین جدا کوم ډومین دی براډکاسټ ډومین دی اوس ګوره هېڅ هم نه کوم ګوره تر آخر سره پورې اوس براډکاسټ رسېږي که نه ولې براډکاسټ ډومین یو دی که نه اوس به زه راشم له دې ځي دلته به یو دې ځای کې به دغه کېدم څه کېدم راوټر به کېدم او دې ځای کې به دا ختم کړم او له دې ځای نه به سمپل لکې به دروالم کنیکشه دومره به وکړم چې دا پاس انټرنیټ 0/0 پاس انټرنیټ 0/1 به څه کړم صرف به یې آف کړم آن به یې کړم صحیح شو مشکل شته اوس ګوره که چېرته زه له تاسو پوښتنه وکړم چې دا کومه ټپالوجي اوس ما سره ده دې کې څو براډکاسټ ډومین دي تاسو به راته څه ووایئ دوه براډکاسټ ډومین دي یس دا ډېر سخته ښه چې دې کې براډکاسټ ډومین پیدا کوي خلک ورخطا کېږي چې ولې دومره ډېر ډیوایسونه ګوره داسې سوچ کوئ دې پي سي براډکاسټ جنریټ کړو دې سویچ ته یې راولېږو سویچ به یې ټول انټرفیس ته ورکوي که نه ځکه ټول انټرفیس یو براډکاسټ ډومین کې دي ښه ورې کړو دې هب ته راغلی هب به یې ټول انټرفیس ته ورکوي که نه ورې کړو اوس دلته چې راوټر ته راورسېدو د راوټر هر انټرفیس جدا براډکاسټ ډومین دی دا راوټر یې د بل انټرفیس ته نه راته دا ورته وایي بس ودرېږه مخکې زه نه لیږم نو که دې طرف کې اوس څوک یو براډکاسټ جنریټ کوي تر دې ځای پورې راتلی شي بس او که دلته څوک یو براډکاسټ جنریټ کوي تر دې ځای پورې راتلی شي موږ براډکاسټ چې دی براډکاسټ ډومین مو سپریټ کو په څه شي باندې راوټر باندې اوس ګورئ راځئ بیا یې جنریټ دغه کوم ستاسو لپاره چې کوم ډي ایچ سی پي بیا راکوم اوس به تر صرف راوټره پورې ځي بس راشه
شي جنریټ کا یو ډي سي پی را تر جنریټ کا میسج ز د سویچ ټول پورټونه یو براډکاسټ ډومین ویلېګا د هب ټول پورټونه یو براډکاسټ ډومین ویلېګا آیا راوټر به مخکې ولېږي زه نیکسټ کوم نه لېږي بیتا بیا دویم ځل د پاره ډي سي پی ریکوست راغی آیا مخکې لاړې د راوټر هر انټرفیس جدا جدا براډکاسټ ډومین دی معنا دا چې په یو انټرفیس باندې چې کوم براډکاسټ وشي بل انټرفیس دی مشکل شته ټونه ټاپالوجي مې تم دې لپاره رسمه کړې تاسو په دې شی باندې پوه شئ اوس په دې سویچ کې یو بل کمال کوو دا نور هر څه ختموم یوازې سویچ ته راځم چې سویچ کې یو ټیکنالوژي ده صرف هغه تاسو زه ښایم د سویچ ټول پورټونه بای ډیفالټ یو براډکاسټ ډومین دی څه معنا بیا یې درته ښایم چې بیا ونه وایې ښه دلته زه راځم او دا به زه سټیډک کړم اوس تاسو وایې ښه چې چېرته دلته راشه که چېرته دلته دا یو براډکاسټ جنریټ کړي آیا ټول پیسې نه به ترلاسه کوي آفرین ترلاسه کوي به ځکه یو براډکاسټ ډومین دی ځه براډکاسټ ویلېږه ټولو ته لاړل صحیح شوه یو ټیکنالوژي ده چې هغې ته وایي ویلین ویلین دا مده چې د سویچ دې باندې بیا موږ پوره خبرې کوو چې د سویچ براډکاسټ ډومین یې زه را کوچنی کړمه دا براډکاسټ ډومین مخنیوی کوم معنا براډکاسټ ډومین واړه کوم که چېرته دا دوه پیسې نه زه یو ویلین کې واچوم دا دوه پیسې نه بل ویلین کې واچوم مقصد دا چې دا یو طرف چې کوم ویلین دی دا به اوس جدا براډکاسټ ډومین شي دا بل به اوس جدا براډکاسټ ډومین شي اوس تاسو وکتل چې د پی سي براډکاسټ د دوه تر راځي کنه که چېرته زه ویلین جوړ کړم دا ویلین تاسو ان کوم بیا به نه راځي ځکه ویلین به جدا جدا براډکاسټ ډومین شي ګوره پاس ایترنیټ 0/1 او پاس ایترنیټ 0/2 به جدا ویلین ته واچوم او 3 او 4 به جدا ویلین ته واچوم تاسو به اوس د اوس کوم کنفیګریشن کوم تاسو به دیتا نه ورخطا کېږي ځکه دا به وروسته راځي ښه ویلین 10 exit ویلین 20 exit انټرفیس رینج پاس ایترنیټ 0/0 نه والا تر 1 پورې انټرفیس رینج ناٹ ویلډ انټرفیس رینج پاس ایترنیټ 0/0 نه والا تر 1 پورې ها انټرفیس پاس ایترنیټ 0/0 او چې ها دلته چې دی 0/1 دی کنه یار انټرفیس رینج پاس ایترنیټ 0/1 نه والا تر 2 پورې تر 2 پورې او چې وته ولیکم سویچ پورټ موډ اکسس کا سویچ پورټ اکسس کا ویلین 10 تا صحیح شو او راځم انټرفیس رینج پاس ایترنیټ 0/3 نه والا تر 4 پورې سویچ پورټ موډ اکسس کا سویچ پورټ اکسس کا ویلین 20 تا ایگزیټ اوس څه چلو شو خبره دا شوه چې دا دواړه په بیل براډکاسټ ډومین کې شو او دا دواړه په بیل براډکاسټ ډومین کې شو او تاسو مل چې براډکاسټ ډومین دې ته ویل کېږي چې ته ورته په لیټوب باندې ور واوړې آیا دا اوس له دته د ده براډکاسټ خو به دته نشي راتلی که نه او پینګ به اوس نشي کوی که نه نو چې پینګ یې کې ته به اوس په لیټ 3 نه کې یا به راوټرینګ اون د سټیک کې یا به اس وی آی کې یو راوټر بګ دی په هغې به یو بل سره کمیونیکیشن کې د لیټ 2 کمیونیکیشن ته واغسو ځکه براډکاسټ ډومین دې ته ویل کېږي چې یو نه بل ته ته چې ور واوړې په لیټ 2 باندې ورته ور واوړې صحیح ده که نه اوس وایي د ده براډکاسټ به دته راځي نه دا اوس جدا جدا څه شو جدا جدا براډکاسټ ډومین شو ګوره اوس تاسو په مخکې زه دغه جنریټ کوم ډي سی پي اوس بعد څه کېږي د ده براډکاسټ به یوازې په همدې خپل ویلین کې څه کېږي زی ورا لاړ شه او یوازې د خپل پی سي ته ورک مشکل شته هب ټول پورټونه 1 براډکاسټ ډومین د سویچ ټول پورټونه 1 براډکاسټ ډومین او د راوټر هل انټرفیس جدا جدا براډکاسټ ډومین که سویچ کې مونږ غواړو براډکاسټ ډومین ډېر جوړ کړو بیا ویلین براډکاسټ ډومین څه ته ویل کېږي چې د یو بل کس ته اکسس کې په لیئر 2 باندې په لیئر 2 کې ته براډکاسټ وکړې او ته ورته وشوې تاسو وکتل چې ما یو ته 10 آی پي ورکړه بل ته 20 په لیئر 3 کې نیټورک ډفرنټ خو بیا یې هم یو بل ته صحیح شوه مشکل شته تر دې پورې تاسو براډکاسټ ډومین مکمل وپېژندو که نه مکمل مو وپېژندو بیا ونه وایي چې موږ ګوره براډکاسټ ډومین نه دی پېژندو څه شي باندې او په میک اډرس باندې کوي یس اف 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 باندې ځي ویلین خبره خو کلیر شو که نه اوس تاسو ووایئ شاباس
how many broadcast domain د لاندې عکس کې تاسو څومره broadcast domain ښکاري زه ویډیو جام کوم سټاپ کوم پاس کوم تاسو د کې ماته وایي چې څو broadcast domain سٹارټ کوم ویډیو ښه څو broadcast domain دي ګوره 7 broadcast domain ګوره ښه که دا پی سي براډکاسټ کوي داسې فکر کوئ سویچ ته رالی د سویچ ټول پټونه یو براډکاسټ دومین دی خوا هم راځي دوی خوا هم راځي دلته سټاپ یو براډکاسټ دومین شو که د دې راوټر په یو انټرفیس باندې براډکاسټ کوي لاندې انټرفیس ته نه ورکوي نو دا بیا بیل دغه شو 3 یو دلته شو 4 د دې راوټ دلته 5 شپږ اووه څه شو اووه براډکاسټ دومین شو او تاسو څه ویله چا ویل یو چا ویل دوه چا ویل درې صحیح شو مشکل شته د دې پورې داسې کوئ تاسو دا ډیټا لیږي ذهن کې که نه تاسو هم سیمولیشن په همدې وخو تاسو ذهن کې سیمولیشن جوړوئ صحیح ده اوس به راشو کولیژن ډومین ته چې شته براډکاسټ ډومین مو پېژندو ښه کولیژن ډومین هم وایو بیا بس کوو نور شی نشته پکې ا کولیژن ډومین از ا نیټورک سیګمنټ دا کولیژن ډومین چې دی که نه دا د نیټورک هغه سیګمنټ دی ویر سیملټینیس ډیټا ټرانسمیشن کولاید ګوره چې په یو وخت کې دوه کسان ډیټا ولیږي او د دې دوه ډیټا یو سره ټکر وکړي دې ته موږ یو کولیژن ډومین وایو دې ته موږ یو کولیژن ډومین وایو ګوره په یو کولیژن ډومین کې چې موږ سره ډیوایسز وي چې د دوه پیسینو ترمنځ ډیټا کولاید کېږي ټول په څه کېږي ټول په افیکټ کېږي صحیح شوه که نه مشکل شته تر دې پورې اوس د هب ټول پورټونه یو کولیژن ډومین دی ولې چې په هب کې هر ځای کې پیسیانې نښتې وي او دوه پیسیانې په یو وخت کې ډیټا لیږي دا به یو بل سره کولیژن کوي او موږ دا ویل چې کولیژن ډومین هغه ته ویل کېږي چې دوه ډیټا چې په یو وخت کې لیږل کېږي هغه به نو د هب ټول پورټونه که هب کې موږ سره 30 پورټ وي نو تا ته څوک وایي دې کې څو کولیژن ډومین دي 30 کولیژن ډومین خو د سویچ هر انټرفیس به ځان ته کولیژن ډومین دی براډکاسټ ډومین یو دی خو کولیژن ډومین تاسو وایي چې په سویچ کې یو انټرفیس ډیټا دیږي او بل انټرفیس نه ډیټا دیږي یو بل سره کولیژن کوي نه خو که په یو انټرفیس باندې ډبل ډیټا نشي لیږلی په یو انټرفیس باندې څوک یې لیږي ځکه هغه انپوټ آوټپوټ کوی لري هغه کې تیار کېږي معنا دا اوس ګوره د سویچ په یو انټرفیس چې که چېرته کولیژن واقع شي بل انټرفیس ته خبرېږي نه افیکټ کوي نه خو د هب په یو انټرفیس چې کولیژن واقع شي دا کولیژن تاسو زه پکې ټرسر کې نشم کولی ځکه هلته نه کېږي صحیح ده براډکاسټ مې ته خود همداسې ده اوس دا مقصد ښه کولیژن ډومین دې ته ویل کېږي چې که چېرته په یو کولیژن ډومین کې دوه ډیوایسونه ایټ ا ټایم سینډینګ کوي بیا به کولیژن واقع کېږي نو د سویچ ټول انټرفیسونه یو کولیژن ډومین نه دی ولې موږ یو سینډینګ به نه کوو د سویچ هر یو بیل انټرفیس ځان ته کولیژن ډومین دی که یو انټرفیس کولیژن واقع کړي بل انټرفیس ته هیڅ مشکل نشته ځکه هغه جدا کولیژن ډومین کې دی خو هب کې به دا کمال نه دی که هب کې 40 پورټونه یو دوه پورټونو ترمنځ دغه وشي دا کولیژن وشي باقي پاتې ټول 2 پورټونو ته خبرېږي چې کولیژن واقع شوی دی او د راوټر هر انټرفیس هم جدا کولیژن ډومین دی مشکل شته د هاف ټول پورټونه یو کولیژن ډومین ځکه ایټ ټایم کې په څوک سینډینګ کوي بیا مشکلات پیښیږي د سویچ هر انټرفیس 40 پورټه کوي څو بشي 40 کولیژن ډومین بشي او د راوټر هر انټرفیس اوس مشکل شته خو په دغه خیر د لږ سم سوچ وکړئ وګورئ دې کې څو کولیژن ډومین دي څو کولیژن ډومین دي نه ولې دي ګورئ راشئ ښه اوس داسې کمال دی ښه د سویچ هر پورټ ځان ته کولیژن ډومین دی نه او د هب ټول پورټونه یو کولیژن ډومین دی خو چې سویچ کله هب سره ونښتو که نه نو د هب کولیژن ډومین خو ته راځي که نه ګوره څه معنا دا پی سي ده دا که چېرته کولیژن وکړي که نه د سویچ هر انټرفیس ځان ته کولیژن دی که نه ښه نو که دلته کولیژن وشي دا ترې خبرېږي نه که دلته کولیژن وشي دا ترې نه خبرېږي ګوره دلته د هب څه کار کړی دی د هب ځان سره د دوو سویچونو انټرفیس په یو کولیژن ډومین کې راوستي څه مقصد لیوني سره چې ګرځي خو بیا د لیونی کوي که نه مقصد دا دی ګوره ته ګوره د سویچ هر انټرفیس خو ځان ته کولیژن ډومین دی نه ده که نه اوس ګوره که چېرته تاسو وګورئ دا پی سي یو دلته ډیټا لیږي او د دې پی سي سره کولیژن واقع شي صحیح ده که نه
دا پور د چا دی اته هغه ته موږ ور دي ترته دا پور د چا دی د حب دی او دا پور د چا دی نو حب خو ور کوي کنه هغه ترته موږ ور چې سوي دي ترته ور حب دی لیونه کله د غلانو په ډله کې گیر شو کنه بیا به ارسنال زغال نه مو خاطر غلانو سره بیا گیر شوی برادره بیا په کې رالی ډله کې رالی دلته تاسو فکر کوو ورخه دا کچیرته کولیژن د سره واقع کی د سویچ هر پورت ځان ته کولیژن ډومین خو دلته اوس د هب سره نه خته دی نو کدی دوه کې کولیژن وکي کنه نو هب په ټولو انټرفیس وباسي کنه نو په دې به مباسي په دې به مباسي نو ځکه دا ټول په یو کولیژن ډومین کې رااله اوس ګور دلته دی په سن سره کولیژن وکړو دا انټرفیس تر لاسه کوي آی سویچ دی بل انټرفیس ته ور کوي نو ځکه هغه جدا کولیژن ډومین شو دا ټول جدا کولیژن ډومین شو دا جدا کولیژن ډومین دا جدا کولیژن ډومین دا جدا ګور دی خو دا ټول ولی کولیژن ډومین شوی دی دلته ګوره دا هب دی کنه ګوره کچیرته دا هب سره دوه پیسې نه ختی کدا دوه پیسې یو بل سره کولیژن وکي دا هب دې ترتم ور کوي دې ترتم ور کوي دې ترتم ور کوي صحیح ده مشکل نشته خدا سویچ دی سویچ په دې انټرفیس باندې کولیژن تر لاسه کوي دی خو به ور کوي نه دی خو چې دا د سره راوسته لیکن دا ول دا سویچ سره دا انټرفیس ول راوسته دی دلته دوه ترمنځ فکر وکړي دی دوه ترمنځ کمیونیکیشن وشو ها کولیژن واقع شو دا کولیژن د دې هب په دې انټرفیس وتللو په دې انټرفیس وتللو په دې وتللو خدلته ګوره چې په دې انټرفیس باندې راځي دا خو خپل هب دی لاندې دا به په ټول انټرفیس وباسي دی خو یې افیکټ کو دی خو یې افیکټ کو ګوره دې انټرفیس دی خو به هیڅوک نه دی افیکټ کړي خو دې طرف نه چې کله دې هب نه دی بل هب ته کولیژن راځي نو یو لیونه چې بل لیونه ته پاس کې اخو حتمن پاس کوي دلته نه کولیژن ډومین دی سو نه کولیژن ډومین دی تاسو براډکاسټ ډومین کولیژن ډومین پیژندو دا لکه ژوره موضوع ده ښه پښتنې د سبا د پاره دا دی چې تاسو باید په لیک سرچ وکړئ واټ از اټنویشن اټنویشن څه ته ویل کیږي اټنویشن څنګه واقع کیږي صحیح ده او ډیلی څه ته ویل کیږي او تاسو څو قسمه ډیلی پیژنئ صحیح ده how many type of delay do you know and what is delay صحیح ده او what is attenuation attenuation څه ته ویل کیږي او ډیلی څه ته ویل کیږي او څو قسمه ډیلی تاسو پیژنئ او لیکچر هم دلته اینډ تر رسو بیسټ یوټیوب چینل چې دلته تاسو زه در معرفي کوم اخان اکیډمي دی چې د کې هم د کمپیوټر ساينس اړوند ډیر زیاته معلومات شته او پراته دي نو دې لیکچر کې کوم مشکل نه څه خوندور وکړه لیکچر هم دلته پای ته ورسوم